مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه یو حدیث نقل کړی دی وی د یو سړي اعمال چې وزن بشي نو د هغه نیکۍ او ګناهونه به برابر شي. نو دا قاعده ده چې نیکۍ او ګناهونه برابر شي نو بیا جنت ته تلل نشته، که جهنم ته نه ځي خو جنت ته به هم نه ځي. الله به ورته وایي چې بنده یوه نیکي دی کمه ده، زه دا یو نیکي ځان له پیدا کړم، جنت ته به لاړ شي. دی به د محشر په دې میدان کې ګرځي، پلار له به لاړ شي، پلار به پیدا کړي خو د هغه نه به نیکي وغواړي، ور به نه کړي. مور له به لاړ شي، نه مور نه به نیکي وغواړي، مور به ور نه کړي. ښځه او بچو پسې به وګرځي، څوک په یو نیکي نه ورکوي. یو نیکی کمه شوه، دا د محشر په میدان کې د یوې نیکۍ قدر معلومیږي. یو بعضې وخت کې وایي مړه پلان کې پرېږده د هغه څوک دی خو یو اوټی دی که نه، یو اوټ پسې خو چې بیا د بل سره مقابله یي هغه هم 10,000 اوټونه اخیستي دي او تا هم 10,000 اوټونه اخیستي دي، بیا به وایي چې هغې پلانکي راله دا یو راکړی وي نن به ما ګټلی و. د یو پته بیا لګي خو هغې وخت کې